السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو پیغام د ملګرو دوستانو سره نشر کوم. هغه دا نیوزي ته تللم او دا جلوسونه راویستل دا چې د فلسطین په مدد کې په دې کې او مسلمانانو ته ضرر ورکول، تکلیف ورکول، په وطن کې مسلمانان په عذابول. په والله العظیم په هغه ځای کې ولاړو د ډېر وخته پورې ولاړ ځینې داسې انسانان پکې چې د هغې سره مریضان او بیماران ورسره وي. که تاسې په تاریخ کې وګورئ د صحابو نه را په دې خوا د صحابو په دور کې ولا کول نه هېڅ احتجاج د هغې نه ثابت نه دی. دې احتجاجونو کې چې څومره خلک شرکت کوي، که هغه د فلسطین دپاره کوي، او که د پاکستان دپاره، او که د افغانستان دپاره، او که د ځان دپاره کوي، او که د خپلو، که د هر چا دپاره. ټیک دا د دې دپاره دا پریس کلب شته، په هغه کې چې خلک دغه کوي یا دغه شیان د کوم داسې ځایونه د مختص کوي چې مسلمانانو ته پکې ضرر نه وي، یو مارکیټ کې دې کوي، یو ځای کې دې کوي، یو جدا ځای کې دې کوي. خو په سړک باندې احتجاج کول او په سړک باندې کېناستل او مسلمانانو ته ضرر ورکول دا غټ تکلیف دی. د انسانانو د دلته ډېر بې شماره داسې مریضان چې هغه د مرګ مریضان یې مړه کېږي او دوی به به روډونه بل کړي، په روډونو کې به ولاړ وي. څومره خلک چې په دې احتجاجونو کې شرکت کوي دا ټول په دې کې ګناهګار دي، برابر شریک دي. په دې سره په دې وطن کې چې کوم خلک اوسېږي چې ټولو ته ضرر رسېږي، دې مسلمانانو ته په خپله باندې زه خو یم چې دې څیز نه باید کلک بایکاټ وشي. که تاسو وایئ چې احتجاج کوو، یو څیز کوو، د فلسطین لپاره کوو، د بل چا لپاره کوو، داسې یو ځای مختص کوئ، په هغه ځای کې کوئ چې په هغه ځای کې مسلمانانو ته ضرر نه وي، یو مارکیټ کې کوئ، یو ځان له یو جدا علاقه کې کوئ. نو داسې کار مه کوئ چې تاسو اوس سیبره ولګېږئ او دا لارې بندې کړئ، مارکیټونه بند کړئ، دا هر څه بند کړئ. نو دا